من تخپل وخت را یاد شي هغه دردونه را یاد شي کنه زړه کې درد پیدا شي اخیری خبره در سره شریکوم بیا درنه اجازت غواړم زما په دا مخکو ورځو کې پاکوړي کې بیانو یو لوی شیخ الحدیث ماشاءالله الله دې د په عمر کې علم کې وخت جان مال کې برکت واچي ما سره ملاو شو ماته وی دې سټیج ته چاره ورسولې دې سي کې څنګه کې ناستلې کنا زما سترګو کې اوخ کې رااله ما وی شیخ صاحب تا خو ما نه ډیر مشکل سوال وکړو ما سره خو د دې سوال جواب نشته دی یو سات خاموش وم بیا مې ورته ویل ما وی شیخ صاحب د مور دردونه د پلار غربت سختی او تکلیفونه او د خپل استادانو خواري او مهنتونه او د شپې جړاګانې رب العالمین هغه دردونو له وجود ورکړی دی او دا فقیر نن ستاسو مخې ته ناست دی کنه دا د دغه خلکو قربانۍ دي دا زمون کمال نه دی مور تکلیفونه تیرول سخت تیروله پلار تکلیفونه تیرول سخت تیرولې دیاړي مزدوري شلیدلی سوري بوټان ماوی بابا دا خو سوري دي وی خاندل ماته ویل وی دا مالا ګوته خوګی نو ما سوري کړی دي ډیر وخت بس ما ته پته ولګېده ما ته زما مور ویل وی ستا د پلار د بوټانو وس نه کېده چې ځان له بوټان اخیستي وی دا سولیدلی و نو سوري شوی و خو فکر و سوچ و چې بچی به دې منبر ته څنګه ورسي بچی به دې مصلی ته څنګه ورسي بچی به د محمد رسول الله سرور کائنات زندگی سنگ زده کی اخلاق به سنگ زده کی شعور به سنگ زده کی دے سوچ کے دے فکر کے آغا مولانا سے آغا قاری سے آغا مور آغا والد سے بدے فکر کے آغا منا آغا خلوص اللہ ورل وجود ورکو کنن ستاسو دا فکر دے او دا ارادہ دا نو اے نوجوانانو دا ختم نبوت دفاع بکو کنا انشاءاللہ لسنو اچت کئی اعلانو کئی اللہ ستا حکمنا بمنم ستا د پیغمبر محمد رسول الله په سنت او بخبل زندگی تیروما اے خپل بچی برا ولودی علماء سره بکیناو کنه ان شاء الله الله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.